بسم الله الرحمن الرحیم وإن قطع سارق بسرقة که چیرې قطع د ید وسول لپاسو د سارق په یو سرقه سره فسورقت لپاسو د سرقه بیا غلا سره منه د سارق سره د دې غلا سره بل غلا کړه فلم یکن لپاسو له نست لپاسو د غلا لره ولا لرب سرقه نه خاوند در لپاسو د سرقه چې هغه لپاسو مالک دی د دې ان یقطع السارق ثانیه نو سارق ثانیه لپاسو دغه نسی کوي لاس پرې کوي نسی ولې دا دلیل دی په غیري دغه دی ان چې د لپاسو په دې متن استمنه لأن المال غیر متقوم د لپاسو په حق السارق دا مال چې دی خالد د قیمت نه دی په حق د سارق دا قیمت نه دی حتى لا يجب عليه الزمان بالهلاك كهلاك سوس لفاسو نو پرده باید لفاسو یا وجود د زمان ستنه ځکه لاسب کتللی فلم تنعقد بابیدی موجبتن نو نسوس لفاسو دا سرکه موجبتن واجبون که پی نفسها لفاسو په خپل ذات کې د پاره د کتل ولل اول لفاسو اول لره ولایت الخصامت ستا اغلی اول لره في رواية الاسلفاسو في روايتين شديد اسلفاسو برطرارت کی في الاسترداد فرردولو کی ذکر خبرده لازم دی چلی به مالک تردیه نو چه داغه سرارت نکی نو آغا ترسه گوار کی ازن رد واجب علیه پرده بانی ردول اسلفاسو دا داغه سرکی و دا داغه مال واجب دی اسلفاسو دا پار دا مالک ولو سرک اسلفاسو الثانی کسانی لپاسو غلا کړه قبل ان یقطع لپاسو الاول اول خو غلا کړه و د هغه څخه د ثاني په غلا کړه او بعد ما دوری لپاسو الحد بشبهتين یا لپاسو د چې د هغه سره حد ونړدي په شبهه سره یقطع لپاسو بخصومت الاول لپاسو د ثاني په خصومت سره د اول قطع کیږي یعنی سکوت لپاسو د تکون چې و الته اخو ضرورت القطع لپاسو د وجه لپاسو د ضرورت لپاسو د قطعي چې د لاس کتللی وو او دې پرخه نو لاس پرې سوی نه دی ولا مجد نو پسواره وګرځي د دې د څه کلغاسي به لکه یو څه چې د چا څخه زور شي واخلي دا په زور اخستو کې څه به څوک لاکي ابارونه بیا قطع کیږي شا ومن سرک سرکتن چا کس لپاسو غلا کړس لپاسو سرقتن لپاسو یو مال د غلا فرد حق لپاسو علی المالک قبل ارتفاع الى الحاکم وحاکم تلاس لپاسو دروسه پر لپاسو د دې چې زیات لپاسو ارتفاع پورته کېدل سوي نه دي د بټه مالک ته راوړل لم یقطع لپاسو لاس په قطع کېږي وعن ابي يوسف رحمه الله تعالى روایت چې انه یقطع لپاسو اعتبارا بما ازارته بعض المرافعه لکه دا حکم چې لپاسو بلا مرافعه سو وکازته حالت چې لپاسو رارت کې نو لاس په کېږي وس په کېږي وجه د ظاهره دا چې خصومت چې لپاسو شرط د ظهور سرکه خصومت چې لپاسو دا شرط د پاره د ظهور لپاسو د سرکه ولی لأن البيانات چې انما جعلت هغه ګرځېدلې د حجت لپاسو حجت ضرورت لپاسو قطع المنازعه د وجه لپاسو ضرورت لپاسو د قطع کولو د منازعه اوس چې داس لپاسو حجت ګرځي التس لپاسو شرط ادا دي چې هغه سرکه بس لپاسو ظاهريږي ابېری هغه سرکه لپاسو د ظاهرېدل د پر شرط لپاسو خصومت دي او وقت ان قطعت الخصومت خصومت نه دي قطع چې قطع سو بارت لپاسو د بیانات لپاسو حجت ګرځیدل د دې ضرورت مسؤلیت بخلاف ما بعد المرافعه لانتهاء الخصومات لپاسو خصومت ولې پای ته ورسېدي کامل سو لحصول مقصود حاصل لپاسو ذکر هغه کوم لپاسو مقصود چې دی هغه لپاسو د خصومت هغه لپاسو علي حاصل سو بابېری شا ځکه مقصود لپاسو په حصول سره لپاسو څوک دی هغه استرداد دی نو په بکه په طبقه لپاسو د خصومت پاتې کېږي تقدیرن لپاسو فرزن اما خصومت پاتې سو لپاسو ظهور د سرکې راځي ظهور د سرکې چې راځي لپاسو بیانو ته ضرورت پیدا شو او هغه بس لپاسو کاته کوي
و اذا کذا سلیپاسو علی رجل بالکتره که کازی سلیپاسو کذا و که په یو سړي باندې په لاس پرې کېدو سره چې سرکتن سلیپاسو په یو سرکه کې فوهبت پاپیري له هغه د مالک د جانبه څه سلیپاسو دا هبه هغه سلیپاسو دغه مال ورته هبه سو چې هغه وربا سلیپاسو ده چې ما څه کوم شی غلا کړی دي زما دخوا هبه دی لم یقطع لاس به بیا نه کته کېږي پاپیري معناه اذا سلمت الیه سلیپاسو چې کوم سلیپاسو دی تسلیم چې سلیپاسو دغه شی الیه و د سارق ته پاپیري سلمت سلیپاسو چې د هبه تسلیم سي الیه سلیپاسو و د سارق ته عبارن سلیپاسو د کټ سفاری وسو وکذلك اذا باعها المالك اياه کله چې سلیپاسو چې دغه خرڅ کوي سلیپاسو د سرکه مالک اياه پر یغله باندې وکاله زفر الشافعي رحمه الله تعالی ويقطع سلیپاسو کټه کېږي وهو روایت سلیپاسو د ابي يوسف صاحب سهم لأن السرکه چې د سلیپاسو قد تمت انعقادا ترکف سلیپاسو ازروی تړلو ازروی تحقق سلیپاسو تامس وده پاپیری و ظهرت سلیپاسو ازروی ظهور و بهذا العارض سلیپاسو په دې عارض سره سلیپاسو چې دا نو سلیپاسو پر خاطر کړه سلیپاسو یا هبه کړه په دې عارض سره لم يتبين سلیپاسو نه د ښکارا سوی قیام سلیپاسو د ملک د سارق وقت السرکه چې د نو هغه ټیم کې مالک وو فلا شبهه سلیپاسو نه پدې کې شبهه سلیپاسو د جواز نشي راتلی ولنا مردر سلیپاسو د دل دادي چې ان الامضاء سلیپاسو من القضاء امضاء ناجزول سلیپاسو د قضا د جملې دي په هاذا باب سلیپاسو په باب کې د حدود لوقوع الاستغناء عنه په د وجه د استغناء سلیپاسو د واقع کېدو د استغناء سلیپاسو د قضا سره بل استعفاء سلیپاسو په شاسره په استعفاء سره د قطع راځي اذ القضاء خو د پر د اظهار ده والقطع حق الله تعالی وهو ظاهر عنده فنيد امام صاحب واذا كان كذلك فابيل چې د امضاء د قضا سسول نو یشترط قیام الخصومات سلیپاسو عند الاستعفاء په وخت سلیپاسو د استعفاء سلیپاسو د قطع وسوار وګرځي سلیپاسو کما اذا ملک هذا مالک وګرځي لکه څنګه چې په ملک ورکی هذا صدقه منه سلیپاسو وجه سارق ته قبل القضاء مخکې سلیپاسو د قضا سلیپاسو ورکی شان قال ویلی دی ماتن صاحب چې وکذالک سلیپاسو نه قطع کېږي لا چې اذا نکست قیمتها من النصاب کله د سرکې سلیپاسو قیمت تغس په بازار کې اول پلا چې غلا کول سلیپاسو لاس درهم وو بل پلا سلیپاسو په بازار کې د دې شي قیمت کم شو تر لاس درهم ابيري یعنی قبل الاستعفاء مخکې د استعفاء د قطع چې د لاس سلیپاسو پر کړی نه دي د دې شي سلیپاسو قیمت کم شو بعد القضاء همه لاس پر کېږي نه وعن محمد سلیپاسو د امام محمد صاحب سره روایت دی چې انه یقطع سلیپاسو قطع کېږي وهو کود ظفر د شافعي صاحب هم دی اعتبارا سلیپاسو بالنقصان یې په العين سلیپاسو په عین کې دا غي مثال څنګه دی لکه دارو نقطه چې د څه ختم پکې ده بیا ان سلیپاسو هلکه لکه هلاک درهمون من العشره پاپیری لکه لاس درهم غلا کړي سلیپاسو یو درهم هلاک سو ورکسو او استهلكه سلیپاسو یا د هلاکی ان مبارک سلیپاسو تر لسو چې درهمونه کم سي دا ولا سرخونه سلیپاسو کته نسته نو د خو باید نه وای مګرستا نو چې دا عین سلیپاسو چې دی په دې کې نقصان راسي سلیپاسو قطع منع کوي نه نو چې قیمت یې کم سي خو نه کموي نه قطع دا کوي ختموي خنه ولنا مردر دلیل دا چې کمال نصاب لما کان شرطا دا کمال د نصاب چې هر وخت سلیپاسو شرط وو نو یشترط قیامه عند الامضاء په وخت سلیپاسو د نتیجې دو د دې قضا لما ذکرنا سلیپاسو د وجه د دې چې امضاء د قضا سره پاپیری بخلاف النقصان في العين لانه سلیپاسو مضمون عليه پاپیری دا عین خو چې سلیپاسو دا مضمون دی پاپیری پر چا باندې پر داغه سلیپاسو سړي باندې نو په کمل نصاب سلیپاسو عینن و دینن پاپیری نو په وخت کې سلیپاسو د استعفاء په نصاب سلیپاسو تام دي و دینن سلیپاسو په وخت کې سلیپاسو د قضا هم سلیپاسو تام دي کما اذا استهلك كله سلیپاسو لکه ټول سلیپاسو د هلاکی اما نقصان السعر هر څه چې نقصان د سلیپاسو د نرخ غیر مضمون د سلیپاسو پر دغه سلیپاسو مضمون نه دي نو خپل سلیپاسو کم شنو په ترکا د وخت سره جدا سره
واذا ادعى السارق لباسو کده سوچ سارق دعوا وکړه چې ان العين مسروقه ملکه دول داد ما خپل ملکو سکت القطع عنه لباسو کته ساکت سول وان لباسو لم يكن بیانا پاپیدی چې څه هم لباسو بیانا کایم کړی نه دی د لباسو پر دې باندې داد ما ملک دی دا بیانا باندې هم لباسو ما تر ورکی معناه لباسو بعد ما شهد الشاهدان بالسرقه چې شاهدان لباسو شاهدی پر سرقه سره هم وویل مګر تر هغه وروسته لباسو بیا هم داسې وو پاپیدی چې دوه ویل چې دا ما ملک دی او شاهدان پر دې خپل مدعا قائم هم نه کړل وقال الشافعي صاحب لا يسكت لباس بمجرد الدعوة لأنه لا يعجز عنه السارقون لدغت لباس مجرد الدعوة سخنه هیڅ غل نه لباس عاجز کیږي هر غل ویلی چې دا زما دی نو په يؤدي لباس مفسكين الى سد باب الحدث لباس وترول دروازه د حد ولنا مرد دلیل دادی چې ان الشبهه داري اتل لباس شبهه چې د روون کده ويتحقق بمجرد الدعوات لباس په مجرد الدعوات شبهه راکې د احتمال د وجه د احتمال لباس د دعوی د لباس صدق لري ولا معتبر بما قال په دې هیڅ اعتبار نشته په کول سره چې دوه کې چې لا يعجز عنه السالكون په دې بدلیل صحه الرجوع بعد الاقرار چې البته لباسو اقرار وکي برته رجوع وکي نو رجوع خمس لباسو نفس دعوا ده البته وجه معتبر نشته معتبر نه ده مدته معتبر ده واذا كرر رجولان لباسو چې اقرار وکي لباسو دوه کسان به سرکتين دوه کسان ور لباسو چې مر لا کړی ده او هغه سرکه چې پر دې تقسیم سره لاس درهم ورسېدل ثم قال احدهما لباسو ود دې دوه سوله هو مالي ولداس لباسو زبا خپل مال دی پاپیری شا لم يقطعات لباسو دی ولا اسمه نه کیږي د دوار لا سره نه کیږي لأن الرجوع چې د عامل د په حق د راجع په حق د راجع لباسو رجوع عمل کوي نو او مورث د شبهات لباسو شبهه در نړون کې په حق د اخر پېښون کې د لباسو شبهه در په حق د اخر یا ان السرکه چې د تسقط باقراره ما لباسو عن الشرکت هغه ثابتېږي په اقرار د سره لباسو بنا پر شرکت فإن سرکا کدوارو غلا وکړه ثم غاب احدهما وشهد الشاهدان لباسو على سرکتهما شاهدان شاهدین ور لباسو پر سرکت دی باندې کوتي اصل لباسو الاخر اغابل چې حاضر د لباسو د کتب کېږي په قول ابي حنیفه صاحب بابېدی شاء الاخر شاء قول اخر دي وهو قوله ما ذا قول اخر قول دي وكان يقول اولا ويل لا يقطع عنه لو حذر ربما يدعي الشبهه كذا الشبهات لباسو دي دغه کې وهي دارياتون د الحد وجد قوله الاخر نو داده چې ان الغيبات چې د لباسو تمنع لباسو منع کوي ثبوت لباسو د سرکیم على الغائب نو فيبقى معدوما لباسو نو بارفات سو د غیر معدوم والمعدوم چې د لباسو لا يورث لباسو الشبهه ولا يعتبر لباسو توهم حدوث الشبهه على ما ورث لباسو چې مخکې د سکیر سو دا خبره واذا كان العبد المحجور عليه کچیر لباسو اقرار وکړ لباسو هغه مریی چې پر هغه باندې لباسو منع استا پاپېری د تجارت سبندي بسرقه 10 دراهم لباسو بعينها بشخصها پاپېری فإنه يقطع لباسه وترد السرقة إلى المسلمين. تدبا قطع كيجي أو سرقة بس لباسه برتس لباسه مسلمين هو تولديش. وهذا عند أبي حنيفة صحيح. وقالت لباسه أبو يوسف صاحب يقطع قطع كيجي والعشرة للمولى. عشرة چیز لباسه أغت لباسه مولى لردي أغت دغل لردي لباسه مالك لردي. عشرة بمولى تقول. وقال محمد صاحب لا يقطعوا والعشرة شديد المولى لاس نملك لكيرت لباسو لاس شديد لباسو لاس برهما أغم د مولى وهو قول د زفر صاحب ومعنى لباسو ده هذا داد إذا كذبه المولى كمولى لباسو ده تكذب وكي چې تدرواغ واس لباسو تاخذ لباسو غلا نه ده کړی ابېری شا اغاز لباسو تكذب وكي ابېری چې دول لباسو ما غلا کړی د لباسو او یا غلا د لباسو کړی نه دا دراهم چې د ازمای ولو اکرس لباسو بسرقه مالین کې اقرار وکړي لباسو په سرقه سره د مال مستهلکن چې هغه هلاک سوی بابېری د هلاک کړی قطعت يده ولو كان العب معزونا له لباسو د اجازه سه ويقطع في الوجهين
بالا کمال قائم دی او کمال سلفاسو د هلا کړی په دواړو سلفاسو وجود کې د سلفاسو لاس پرې کېږي وکاله ظفر صاحب لا يقطع في الوجوه كلها هغه سلفاسو کدی محجور دی کدی معزون دی کدی سلفاسو مال قائم دی او کدی هلا کړی د سلفاسو لاس پرې کېږي ولي ان الاصل عنده اصل په نسبه سلفاسو د امام ظفر صاحب دادی چې الاقرار د عبد دی على نفسه بالحدود والقصاص لا يصح دا سې کېږي نه چې د اقرار سلفاسو پر خپل ځان باندې وکړي په حدودو سلفاسو او په قصاص لأنه سلفاسو يريد على نفسه وطرفه ځکه سلفاسو دغه چې دی اقرار دا خو وردي د سلفاسو د پر خپل ځان او د پر طرف باندې راپېږي وكل ذلك مال المولى دا سلفاسو مال د مولا دی کله د نفس روح ده او کله د طرف ته دا کله مال مولا دی کنه شان والاقرار على الغير سلفاسو غیر مقبول دی نو دا په معنا کې اقرار په بل چا دی الا ان المأذون له چې د سلفاسو يؤاخذ سلفاسو بالزمان دی به ماخوذه کېږي په زمان سره او المال سلفاسو په مال سره به دی ماخوذه کېږي په هغې کې هلا کړی وو لصحة إقراره به لكونه موصلة عليه سلفاسو من جهته د جهت د مولا د سلفاسو پر دغه مالو سلفاسو او پر دغه باندې سلفاسو غلا باندې موصلت دی چې هغه اجازه ورکړي والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال أيضا ونحن سلفاسو نقول مروايو فجواب من ظفر صاحب چې يصح إقراره من حيث أنه آدمي أبيدي نمريخم سلفاسو إنسان دی ثم يتعدى سلفاسو بارے بیا د اقرار متعدي کېږي سلفاسو د چا څخه د دې سلفاسو اقرار سره پر خپل ځان الى المالية ومالية اقرار بر صحیح سو په يصح من حيث انه مال په دې حیث هم صحیح کېږي سلفاسو چې د مال دی ولأنه سلفاسو لا تهمت في هذا الإقرار په دې اقرار سلفاسو تهمت هم نشته لما يجتمع عليه من الإزرار ځکه دا خو مشتمل پر اضرار باندې سلفاسو خو یا پر مرې یا لاس پر پرې کېږي ومثله مثل داسې اقرار سلفاسو چې هغه وي اضرار مقبول دی پر غیر باندې هم ی محمد صاحب در سلفاسو په المحجور علیه هغه دا دی چې ان اقراره بالمال سلفاسو باطل اقرار سلفاسو په مال سره باطل دی ولهذا سلفاسو لا يصح منه الاقرار سلفاسو بالغصب فغصب سره د اقرار نه صحیح کېږي فیبقى سلفاسو باقي پاتې سو مال د مولا ولا قطع سلفاسو على العبد فابيدي قطع نست سلفاسو پر مرئی باندې سلفاسو په سرکه کې د مال سلفاسو د چا د مولا یو ايدو سلفاسو په دغه ځای ودرېدل